ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په प्रीवियस क्लास کې مونږ ذکر کړو د ابدا یعنی انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم. پاغه کې مونږ یو څو خبرې ډېری زیاتې ټارګټ کړې وي، پاغه باندې مونږ زور ور کړو، یعنی کنسالیډیشن، ایکسپینشن، ریټریسمنٹ اینڈ ریورسل. او دا مونږ ایکسپلین کړي هم وي چې کنسالیډیشن څه ته وایي، په کنسالیډیشن کې څه چل کیږي. نن کته دی لیکچر د وخت کې دی نو تاسو به اندازه ولګي چې دا مونږ سره د امپلیفاید لیکچر صحیح ده. په دې لیکچر کې به مونږه هغه خبرې کومې چې مونږ کړې وي په پریویس کلاس کې هغه به نن په چارت باندې اپلای کوو او ستاسو مخې وي. صحیح ده جی؟ ټیک ده. ما دا خبره کړې وه چې د کنسالیډیشن نه بعد به ایکسپینشن لازمي کیږي. هر کنسالیډیشن نه بعد به ایکسپینشن لازمي کیږي. په کنسالیډیشن کې مارکیټ بوث ساید لیکویډیټي جنریټ کی، یعنی بای ساید اینڈ سیل ساید لیکویډیټي مارکیټ جنریټ کوي. دا یو ایگزامپل والا. په دې ایگزامپل کې کته وګوري نو تاسو به اندازه ولګي چې this is consolidation. دا موږ سره څه شي دی؟ کنسالیډیشن. مارکیټ کړه دی کنسالیډیشن، اپ ساید موومېنټ اینڈ ډاون ساید موومېنټ. صحیح ده؟ دا موږ سره څه شي دی؟ کنسالیډیشن. مارکیټ اپ ساید زی، ډاون ساید راځي. بای ساید لیکویډیټي، سیل ساید لیکویډیټي، بای ساید لیکویډیټي، سیل ساید لیکویډیټي. دا مارکیټ جنریټ کوي. بوث ساید اډرز ایگزیکیوټ کیږي، بای د لپاره او سیل د لپاره اډرز ایگزیکیوټ کیږي. مارکیټ په یو سپیسیفیک رینج کې ټریډ کیږي، نو دې ته وایي کنسالیډیشن. سپیسیفیکلی که ستاسو خیالي مونږ کولاو کړی دی د یورو یو ایس ډي forex.com ډیلی چارټ. ټیک ته جانی؟ په دې کیس کې شوی دی مونږ سره کنسالیډیشن. دا خبره د زړه په غوږونو واوره چې کته لر دی او کته بر دی، د کنسالیډیشن نه بعد به لازمي ایکسپینشن کیږي. ایکسپینشن اپ ساید هم کېدلی شي او ډاون ساید هم کېدلی شي. ایکسپینشن بوث ساید کېدلی شي. اوس دا ډیپینډ کوي ستا په کرنٹ کیس باندې. ټیک ده جاني؟ اوکې، اوس که ته وګورې دا مارکیټ کړی دی کنسالیډیشن. صحیح کړي دي کنسالیډیشن. وٹ از دس؟ دا موږ سره څه شی دی؟ اګنور آل دیز، دا نور اګنور کړه. دې کینډل ته وګوره، دا موږ سره څه شی دی؟ دا کینډل موږ سره څه شی دی؟ آرډر بلاک. څه شی دی؟ آرډر بلاک. مارکیټ موږ سره د دې آرډر بلاک په خوا او شا کې څه چل کړی دی؟ کنسالیډیشن سٹارټ کړی دی. نو اولنۍ خبره خو موږ ته لږه ډېره کلیر شوله چې زموږ کم ایکسپینشن کیږي هغه به اپ ساید ته کیږي. کم ساید ته به کیږي؟ اپ ساید ته. اپ ساید ته ولې ایکسپینشن کیږي جانی؟ دا لیکویډیټي دا سوینګ های، سوینګ های اینڈ سوینګ های. فائنل ټارګټ زموږ کم یو دی؟ دا یو دی. صحیح ده وروره؟ مارکیټ فی الحال کنسالیډیشن وکړه، د کنسالیډیشن نه بعد یې څه چل وکړه؟ ایکسپینشن. کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن وشو. صحیح ده؟ ډیورینګ ایکسپینشن چې کم ټایم ایکسپینشن وشو په هغه ټایم کې مارکیټ دا لیکویډیټي واغستله. مارکیټ دا لیکویډیټي واغستله جی. صحیح ده جانی؟ کنسالیډیشن، ایکسپینشن. نو د ایکسپینشن نه بعد دوه قسم کارونه پاسیبل دي، ایدر ریورسل آر ریټریسمنٹ. صحیح ده؟ اوس چې ریورسل کیږي نو لیکویډیټي پول طرف ته به کیږي، خو که چېرته موږ سره ریټریسمنٹ کیږي نو ریټریسمنٹ به لیکویډیټي وایډ یا فیر ویلیو ګیپ طرف ته کیږي. دا خبره موږ بار بار ځکه کومه چې ستاسو په دې سمجھ کې دا بالکل اسانۍ سره راشي. دلته موږ سره څه شی دی؟ وٹ از دس؟ دا څه شی دی؟
फेयर वैल्यू गैप दे کنه دی यस फेयर वैल्यू गैप دی کنه جاني ولې سترګې پټه یار فیر ویلیو گیپ دی مارکیټ راغلی دی فیر ویلیو گیپ ته د هغې نه بعد یعنی ریټریسمنټ دپاره چېرته راغلی دی فیر ویلیو گیپ ته یو امبیلنس و هغې بیلنس کو او دا امبیلنس چېرته و نیر ایکولیبریم نیر کنسالیډیشن سوري کنسالیډیشن ته نږدې د هغو په علاقه کې موږ سره څه شی و امبیلنس و نو مارکیټ ریټریسمنټ وکړه خلق به اوس څه سوچ کوي ریټیلز پرسپیکټیو به څه وي ریټیلز پرسپیکټیو دا ده چې موږ سره وشو کنسالیډیشن د کنسالیډیشن نه بعد مارکیټ څه چل وکړه بریک آوټ یې وکړه اوس به اپ سایډ ته ځي خو چې هغو کله د بای ټریډ واخلي په بریک آوټ باندې نو هغو په سا وشول ځکه چې مارکیټ په ښکته راغی مارکیټ په ښکته روان دی په ښکته روان دی چېرته راځي دی امبیلنس ته نو په دې دوران کې د کم خلک چې په دې ځای کې بای واخلي نو د هغو نقصان شروع شي څوک په دې ځای کې خپل لاس کټ کړي څوک په دې ځای کې کټ کړي څوک په دې ځای کې هغو ټول خپل لاسز کټ کړي چې خپل لاسز کټ کړي مارکیټ لاړ شي چېرته فیر ویلیو گیپ ته فیر ویلیو گیپ ته ولې ځي ټو بیلنس دی امبیلنس دا موږ سره امبیلنس دی که نه دی په دې ځای کې دا ویکس چې کوم دي دا یو بل سره اورلیپ شوي دي نو نه دي اورلیپ شوي نو دی امبیلنس ایریا ته مارکیټ ځان ورسو ځان په خبره باندې پوهه کا نو مارکیټ فیر ویلیو گیپ ته راغی او د هغې نه بعد مارکیټ څه چل وکړه څه چل وکړه جاني کنټینیویشن څه چل وکړه کنټینیویشن صحیح ده جی مارکیټ د هغې نه بعد بیا وکړه خپل کنټینیویشن دا کلر ډېر زیات تیز دی د بلک سلو کو صحیح ده کنسالیډیشن ایکسپینشن ریټریسمنټ کنټینیویشن کلیر په خبره پوه شولې دې قسم مشکل څه شی شته که نشته نشته مړه بالکل ایزي خبرې دي بالکل ایزي په دې ځای کې مارکیټ بوت سایډ لیکویډیټي جنریټ کړله یو سایډ وړ گیا موږ ته د سمارټ منی اراده معلومه شوله چې هغو اپ سایډ ته تلل غواړي ولې ډران لیکویډیټي از ان اپ سایډ دا لیکویډیټي پینډینګ ده دا پینډینګ ده او دا پینډینګ ده نو مارکیټ اپ سایډ ته اصل کې روانو اصل کې کوم سایډ ته روانو اپ سایډ ته صحیح ده په خبره ورسېدلې که نه ټیک ته جاني consolidation followed by expansion د کنسالیډیشن نه بعد ریټریسمنټ یا ریورسل نشي کېدللی خبر باندې پوه شولې د کنسالیډیشن نه بعد ریټریسمنټ یا ریورسل نشي کېدللی اوور مای ډیډ باډي څنګه کنسالیډیشن دی د کنسالیډیشن وشو نو زه ریټریسمنټ کوم خو ریټریسمنټ چېرته وکړم چې مارکیټ ایکسپینشن نه دی کړی نو ریټریسمنټ چېرته وشي نشي کېدلی که نه یا مارکیټ وکړه کنسالیډیشن د کنسالیډیشن نه بعد ریورسل نشي کېدلی نو ریورسل کوم طرف ته کېږي ډاون سایډ کېږي که ډاون سایډ کېږي هغه ایکسپینشن دی اپ سایډ کېږي هغه هم ایکسپینشن دی نو د کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن ډېر زیات ضروري دی او دا فرض دی په دې خبره درته زه قسم خورم چې د هر کنسالیډیشن نه بعد به ایکسپینشن کېږي اوس بیا د ایکسپینشن نه بعد چې کله مارکیټ کنسالیډیشن وکړي د کنسالیډیشن نه بعد وشي ایکسپینشن د ایکسپینشن نه بعد بیا موږ سره درې واړه سټیجز پاسبل دي دوباره کنسالیډیشن هم کېدللی شي ریورسل هم راتللی شي ریټریسمنټ هم کېدللی شي درې واړه سټیجز بیا موږ سره پاسبل دي خو د کنسالیډیشن نه بعد به همیشه ایکسپینشن کېږي ایکسپینشن نه بعد درې واړه کېدللی شي either consolidation or retracement or reversal صحیح ده په خبره ورسېدلې مشکل دی کې نشته دا بالکل اساني خبرې دي ټیک ته جاني اوکې ها دلته وګوره لګونی داسې شی دی what is this consolidation دی که نه دی دا شته به میټاو کوم چې مایند ډایورټ کېږي نه دا کنسالیډیشن دی که نه دی کنسالیډیشن دی که نه اوکې کنسالیډیشن
څه شی کنسالیډیشن مارکیټ وکړه کنسالیډیشن د کنسالیډیشن نه بعد څه کړی دی ایکسپینشن مارکیټ څه وکړل د کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن دا دریا ایکسپینشن نه بعد مارکیټ کړی دی ریټریسمنٹ خو ریټریسمنٹ کی کم ځای ته کړی دی واو واټ از دس fair value gap मार्केट चेक रिट्रेसमेंट कड़े दे fair value gap था ठीक थे जी په خبر باندې ورسېدلې ګرانې خبرې نه دي بالکل ایزی خبرې دي خجی consolidation followed by expansion او د ایکسپینشن نه بعد دوباره بیا څه چل شوی دی دی یو کینډل تباہی کړی ده پورا صدی جنگ وشو د تباہی جنگ وشو څوک وایي چې ما وګټو څوک وایي چې ما وګټو خو حقیقت دا دی چې جنگ څوک ګټلی نشي جنگ مکمل تباہی ده کنسالیډیشن expansion retracement continuation څه شي continuation اوس د ګلپور بزن نه جوړای چې continuation شروع شي به په دې منځ کې د partials اخلي سبقای partials به اخلي بار partials به اخلي اوس هغه طریقه موږ بعد کې وایو خو په دې کیس کې تاول د consolidation expansion retracement continuation ٹھیک ته جی دا خبرې ګرانې نه دي بالکل ایزی خبرې دي صحیح ده پوهېږي که نه جاني ټیک ته جی ها بل اگزامپل به وګورو یو بل اگزامپل به وګورو دا موږ سره څه شی دی جاني په دې کیس کې که ته وګورې دا موږ سره و consolidation څه شی consolidation وګنو دلته هم کړی دی دلته هم دی جو لګ وسیع به وسیع واریز صحیح ده جی consolidation یاره دیو مخه پکې جو دیو پکې ته هم والو دا بره جو بیا ګاونډي نه لږ ونې زمونږ په دې رینج کې نه راځي ځکه د ګاونډي حقوق سیوای نو ګاونډیانو له موږ حقوق ورکوو consolidation what is this consolidation broadly this is consolidation صحیح ده خو که سپیسیفیکلی بیا راکوز شي لوور ټایم فریم ته دا خو ډیلی چارټ دی که ورکوټ ټایم فریم ته لاړ شي ته دا کېدای شي لږ مسله جوړه شي ته بیا بل څه ګوري پکې ده خو سپیسیفیکلی په براډ کیس کې موږ دا خبره اوس ډسکرایب کوو نو دا موږ سره څه شی دی consolidation this is consolidation the consolidation نه بعد څه شی expansion څه شی expansion موږ وی چې ډیر زیات مست دی consolidation نه بعد بل لازمي expansion کیږي او د expansion نه بعد په دې سپیسیفیک کیس کې موږ سره شوی دی retracement څه شوی دی retracement والطلاق retracement چرته شوی دی کم ځای پورې retracement شوی دی او موږ دا خبره وکړله چې consolidation نه بعد چې کله expansion وشي که چرته retracement کیږي نو retracement به موږ سپیسیفیکلی کم ځای ته کیږي موږ سره تا بیا خبره یاده شوله که نه fair value gap یا liquidity void صحیح ده consolidation expansion retracement continuation market was upside روان دی continue خپل journey continue کولو لپاره so this is continuation خبر باندې ورسېدلې یپا کا خدای دا خبرې ګرانې دي که اسانې دي
आसानी दि बिल्कुल इजी सही ده जी ها یو بل एग्जांपल ګورو او د دې نه کوشش کوم چې جدا एग्जांपल وګورو صحیح ده جی what is this دا څه دي موږ سره consolidation دا څه شی دی یار expansion دا څه شی دی ودا بلاګي بچي دا څه شی دی دا خو بل څه شی دی تا خو منو لیدلې this is reversal consolidation followed by expansion and followed by څه شی reversal market पत्ती से क्यों consolidation सही है downside they work expansion this is actually manipulation see manipulation wrong direction asal direction daw ko market downside ta so kdal manipulation se ta share yara sandaze legi kana sahi ji okay no accumulation manipulation and distribution په خبره پوهیږي کنه ګرانې خبرې نه دي all you need practice makes a man more clear not perfect صحیح ده جی ځکه چې مارکیټ کې خو پرفیکټ څه شی نشته کنه this is what consolidation manipulation distribution what this is distribution clear kana clear consolidation या accumulation expansion या manipulation reversal या distribution accumulation manipulation distribution power of 3 د وخت ضرورت زکه مې درته وی دی کیس کې وګوره what is this ये चरगुद वद्री जला बांगो सबा कीगी जाना नजा او پلار می منزلا راوی خیگی چرگود وद्री जला बांगो सबा कीगी जाना नजा खजी गोरस कंसोलिडेशन मार्केट वर्क कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा उदाहरण सर से दे कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन कम ज्यादा शेवे दे ओके इम्बैलेंस दी इम्बैलेंस फेल करो द पारा मार्केट का चरतलान नदर टाइम बया गस्त नो लिहाजा दा इम्बैलेंस बा अول न फेल को او زلو بیا زو خپل مخ بشرو ډاون سایډ ته بزو سو this is what सही जी this is imbalance consolidation نه بعد مارکیټ دی imbalance تراغه او د دې imbalance راتلو نه بعد مارکیټ distribution وکړه او ټارګټ یې کړلا sell side liquidity څه sell side liquidity تما ته دا وایي ته په ایمان وایي دا خبرې ګرانې دي که اسانې دي جاني دا خو مکمل اسانې خبرې دي دا څه شی دی دا موږ سره دی consolidation after consolidation we will be looking for manipulation and after manipulation this is what got it
ته پوه شولې؟ ٹھیک ته جی د خبرې ګرانې نه دي، مکمل اسانې خبرې دي. what consolidation, what manipulation and distribution. got it؟ په خبره پوهیږي کنه؟ سمازغه دی پکار کوي جانی دا خبرې خو انتهایی اسانې خبرې دي او د عام فهم خبرې دي چې هر یو کس په ان شاء الله تعالی پوهیږي. خجی د نن لپاره دا پورو this was amplified lecture of the lecture number 1. ٹھیک ته جی؟ نو دا دغه امپلیفیکیشن او ٹھیک ته ځکه دا ما ویلو چې موږ د هر لیکچر امپلیفاید لیکچر هم ایکسپلین کوو په چارت کې. نو دې سره به ستا د چارت چې کوم ایکسپوجر دی هغه به هم کېږي او ته به په خپله هم کار ښه ښکلی کولی شي. Until next time, wish you good luck and good trading.